أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. د محبوب دیدن د پاره ز محشر ته خوشحالیږم. د محبوب دیدن د پاره ز محشر ته خوشحالیږم چې دلبر پکې لیدی شي دا محشر اختر زما دی. او د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم، په مولا مې د قسم وي عشقي هنر زما دی. مدینې منورې کې چې زیبا دلبر زما دی، د فراق په درد و غم یې زړه پرهر زما دی. او هزار هزار عالم درس تا که هر آن محبوبه، هزار هزار عالم درس تا که هر آن محبوبه. لږې لږې کړم شنصیب مې دا ایمان محبوبه. د کائنات جمله ذرې کمی روحونه کړي رب، په هر نفس قسم پر رب تانه قربان محبوبه. ازل نه تر ابد هر دم د رب د علم پشمار، وی د تکرار په ډیر تعظیم د حق بیان محبوبه. شوق و محبت سره ټول استاد درود شریف وای. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و اطرته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول الله وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. محفل پاک کے تشریف فرما علماء کرام، مشایخ اعظام، بالخصوص ډیر محترم گران و قدردان جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر عظمت خان صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا، او د سلطان الاولیاء سلطان الاتقیاء د حضرت باباجی صاحب سرگن خان باباجی صاحب رحمت الله تعالی علیه و نور الله مرقده الشریف په دغه استانه کې په دغه فیوزاتو په لمن کې دغه مبارکو د مزار پر انوار په قرب او جوار کې راغونډ شو قدردانو مشرانو کشرانو علماء کرام، بالخصوص زما محترم رور جناب حضرت العلامہ مولانا بشیر احمد صاحب، او دلته کې د باباجي صاحب سره عقیدتمندو محبت لرونکو په جمع ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. ډېر مختصر وخت کې زه یو څو خبرې ستاسو خدمت کې وړاندې کول غواړم. او نن نه بلکې څو ورځو نه څه تکلیف دی راته، هغې په وجه باندې تقریر کولو په ډېر موډ کې نه یم. صرف ستاسو په حضور کې په دې مبارکه موقع باندې زړه ته مې ډېر لوی سکون او خوشحالي میلاو شوه چې الحمدلله دلته په دغې جامعه غفوریه قلندریه کې د قرآن عظیم الشان د ختمونو یو ډېر بابرکته او پر رونقه پروګرام دی، او د حضرت باباجی صاحب د نور نظر لخت جگر د حافظ صاحب دامت برکاتهم و فیوزاتهم علینا د هغې زیر انتظام او زیر اهتمام دا ډېره د خوشحالۍ موقع ده د سرکي او د چاپیر چم خلکو دپاره چې الحمدلله د دغه علم و عرفان په د عظیم دینی او روحاني مرکز کې د الله کریم جل جلاله د قرآن خدمت کیږي. او نن سو ګلونو ماشومانو بچو ختمونه دي. زه د دې محترم استاذ ته جناب قاری روح الله صاحب ته او تاسو ټولو ته د زړه د کومې نه مبارکباد پیش کوم. الله کریم جل جلاله دې دغه ماشومان ګلونه د دین اسلام په صحیح معنو کې خادمان او غلامان جوړ کړي، او څومره دوستان چې دلته راغلي دي رب العزال دې ټولو ته د دارین خوشحالۍ نصیب وګرځوي. عزتمندو، یو مجسم صورت دی د قرآن عظیم الشان،
او یو د قرآن عظیم الشان چې کوم مصحف دی زمونږ په وړاندې چې مونږ او تاسو یې کولو کو او تلاوت پکې شروع کو. مصحف خو دغه شو چې مونږ یې کولو کو او تلاوت پکې شروع کو، خو یاد ساتئ د قرآن عظیم الشان که مونږ مجسم صورت ګورو چې چرته د الله جل جلاله رضا او چرته چې کم دی د اخلاق کریمانه او تذکرې او چرته د هغې مبارکو په ټول ژوند چې وي دا د قرآن عظیم الشان یو مجسم صورت نو هغه صورت ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دی. نو انسان به د قرآن عظیم الشان سره تعلق هله برابریږي چې کله د تعلق د صاحب قرآن سره وي، او چې نه صاحب قرآن سره تعلق کمزوري وي د دې انسان د قرآن سره چرې تعلق نشي جوړېدی. ځکه قرآن عظیم الشان هم د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک په باره کې فرمایلی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. د توحید تذکرې شته په قرآن عظیم الشان کې، خو د قرآن عظیم الشان کې د توحید ذکر چې کړی دی هغه هم رب لا یزال د محبوب علیه السلام په زبان مبارک باندې کړی دی او فرمایلی دی قل هو الله احد. الله ډایرک هم ویلی شو چې زه یو یم، مګر زما محبوب علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې محبوبه ته ورته وفرمایي چې الله جل جلاله څه دی؟ واحد لا شریک ذات دی. گویا که مونږ ته رب لا یزال د خپل محبوب علیه الصلاة والسلام سره د هغې تعلق مضبوطولو چې کم دی سره کوي یو پیغام را کوي. همدارنګې قرآن عظیم الشان کلو کوي چې تر څو پورې تعلق د صاحب قرآن سره نه الله جل جلاله د مانزه تذکره خو کړې ده چې اقیم الصلاة، همدارنګې د زکات تذکره خو یې کړې ده واتو الزکاته، د حج او د عمرې تذکره خو یې کړې ده اتم الحج والعمرة لله. مګر یاد ساته عزتمندو د مازدیګر څو رکاته دي، په کم حیات سره دي، د ماسپښین څو دي، د سحر څو دي، د ماښام څو دي، د ماسخوتن څو دي، څرنګې دي، دا تذکره الله جل جلاله نه ده کړې. زکات ورکوئ الله حکم دی، په څه کې ورکوئ او څومره ورکوئ، دا تذکره الله جل جلاله تفصیل سره نه ده کړې. حج او عمره ادا کوئ د الله د رضا دپاره، څنګه یې کوئ، په کوم انداز باندې کوئ، مناسک یې څه څه دي هغه ټول په تفصیل سره نه دي ذکر شوی. گویا که د رب لا یزال منشا دا ده چې عبادت به زما کوئ، خو د هغې عبادت دپاره به طریقه د مدینې منورې د جانان مبارکي. څه مو خیال دی یو سړی راغی منځه باندې ودرېده او دې ډایرکټ سجدې له لاړو، سجدې نه پسې بیا رکو کړه، رکو نه پسې بیا قیام وکړو. نو انسان وایي چې د خو رکو م وکړه، د خو سجده م وکړه، د خو قیام م وکړه او د پکې چې کوم دی تسبیحات م ووې، د الله ذکر م وکړه، سبحان ربی الاعلی م ووې، سبحان ربی العظیم م ووې، د هر څه وکړه خو الټا یې وکړل. نو تاسو څه وایئ د لمونځ شوی دی؟ نه دی شوی. سره د دې چې د الله ذکر م وکړه، سره د دې چې د الله ته سجده مو لګوله، سره د دې چې د رکوع م وکړه او سره د دې چې د قیام م وکړه، خو د دا منځ نه دی شوی. منځ قبول اله دی، اگر چې عبادت د الله جل جلاله وي، خو شرف د قبولیت به ورته اله ملاویږي چې کله په طریقه د مدینې منورې د جانان مبارک باندې وشي. ځکه عزتمندو د قرآن باندې پوهېدلو دپاره د صاحب قرآن سره د تعلق د مضبوطولو ضرورت دی. او دا یاد وساتئ چې کله هم د صاحب قرآن سره تعلق مضبوط شي، ستا به خود د قرآن سره مینه پیدا شي. ځکه چې د چا سره مینه وي د هغه نسبتونه هم پې ښه لګي، د هغه کلی هم پې ښه لګي، د هغه لباس هم پې ښایسته چې کوم دی دته ښه لګي، او د هغه چاپیر چم کلي کوڅه هم دته ښایسته ښکاري چې د هغه سره د څه شي نسبت وي. عام طور باندې یو شی خلکو ته ښه نه ښکاري، خو چې د چا سره مینه وي او د هغه ور سره نسبت انسان د هغه څیز سره مینه پیدا شي. ولې؟ ځکه وایي چې دا زما چې چا سره مینه ده د هغې سره نسبت دی. په دې وجه باندې چې کله مې عزتمندو ستاسو مینه د مدینې منورې د کریم آقا سره راغله، نو د محبوب علیه السلام د اولیاو باره کې چې راځي چې د حضور په یو سنتو باندې داسې عمل پیرا دي لکه څنګه چې د فرضو درجه او فرض ترنه نه پاتې کیږي. اولیاء دکه رنګې سنتو دپاره چې کوم دی یو اهمیت دی د هغې په نظ باندې، او بالکل د دې پرېښودل چې دی څه ګڼي، د دې پرېښودل یو ډېر لوی ځان دپاره شرم و عار ګڼي. وجه دا ده چې سنت چې ده هغه طریقه د مدینې منورې جانان مبارک ده. نو د حضور طریقې سره مینه ده چې کله مینه د حضور مبارک سره پیدا شوه، نو بیا په شریعت باندې تګ هم اسان شي.
چې دنیا کې د چا سره مینه دا سړی ډېر زیات هم ډرپوکي د تیارې نه یریږي د تیارې نه یریږي معمولي تیاره کې هم نشي تللی خو په ایمان یې ووایه چې د چا سره مینه شي او دته موقع د شپې د ورتلو میلاویږي دی بیا تیارې نه یریږي بلکل هېڅ پروا نشته دی بیا په دې باندې دی وایي چې نه ماته پیاده مزل ورته ګران دی مګر چې کله محبت پکې منځ کې راشي هغه پیاده مزل ته دته اړو ښکاري نه هېڅ مسله هم نشته د یو انسان د ډمتوب سره مینه ده تاسو به کتلي دا پروګرامونه کیږي خلک ورته د فحاشۍ او د اوریانۍ ډمانې جلاګان راځي تاسو به کتلي د جمعې په شپو کې ټوله شپه ورته خلک ولاړي نه د چا یخني کیږي نه څوک ستړي کیږي نه څوک د چا په چغو باندې مری خرابیږي ټوله شپه چغې مې وي ټوله شپه ولاړ مې ټوله شپه لاسونه پړقوي او غوبل وي سره د دې چې نه ستړي کیږي خو که مکه سړی د جومات ته راوستو 2 منټه د کېنو به بیا پې خرق شروع شي کله سټ ګرئ کله سر ګرئ څه ټایم به وځمه ایسارېدی نه شي وجه دا ده چې مینه یې هلته ده نو چې مینه یې د هغې سره ده هغه ټوله شپه ودرېده او ټوله شپه ورته دی ولاړو پروا هم نه وه اولیاو د الله سره مینه یي موږ وایو 2 رکاته نفل کول هم ګران کار دی پوهېږئ دې باندې 2 رکاته نفل کول هم ګران کار دی مګر چې د اولیاو د الله سره مینه ده نو داسې اولیاء هم چې کوم دی په تاسو د هغې په مناقبو کې وګورئ داسې اولیاء هم تېر شوي دي چې شپه ورځ کې به 1500 رکاته نفل کول نو اوس انسان سوچو چې 500 رکعت نفل څنګه کیږي چې محبت شي چې کله انسان په زړه کې دا وایي چې دا زه د خپل رب سره مناجات کوم بیا کیږي ځکه کیږي چې دا بیا تعلق جوړ شي محبت جوړ شي په محبت کې بیا مزل آسان شي په محبت کې بیا سفر آسان شي بیا انسان ته هېڅ پته هم نه لګي الله دوستان د شپې الله ته ودرېږي شپه پې لنډه شي شپه تېره شي خو دی پوه نه شي په ځان باندې چې شپه تېره شوه ول هغه عبادت خوند دومره ډېر ورکي ذکر کوي شپه ورځې عام انسان چې ګوري او دا څومره ګران ژوند دی هغه چې څومره کوي هغه له خوند ورکوي ځکه چې ذکر کې دی چې کوم دی د کوم لذت او سرور حاصل کړی دی هغه دی بل ته نه دی حاصل همدارنګې د عشق او محبت په لار باندې چلاړ شي د اتباع مزل آسان شي د قرآن عظیم الشان سره مینه سیوا شي نو د قرآن سره د تعلق دپاره د ټولو نه اول چې ضرورت دی نو هغه به ته تعلق د صاحب قرآن سره جوړی چې د چا په برکت الله قرآن لملو مرتبه ورکړه او د چا په برکت باندې الله چې دغه قرآن سره چا نسبت دی که کتونکی دی که ویونکی دی که خدمت کوونکی دی که اوریدونکی دی الله کریم جل جلاله هغې له هم برخه او حصه ورکړې ده نو په دې وجه باندې عزتمندو نن مغرب صرف کوشش دا کوي خیر دی که د دوی نسبت د قرآن سره راشي پروا نشته ګوره دا یو ډېره قیمتي خبره درته کومه که د قرآن سره نسبت راشي هغې وی پروا نشته د دې اسلام نه موږ ته خطره نشته خو چې د صاحب قرآن سره نسبت را نشي ځکه هغې چې په دې وخت کې اسلام تقسیم کړی دی یو اسلام هغه دی چې هغه به طور مذهب وي یعنی انسان په هغې کې چې کوم احکامات دي په هغې باندې عمل کوي چې زه به مونځ هم کومه 15 وخته زه به روژه هم نیسمه زه به زکات هم ادا کومه زه به حج هم ادا کومه دا چې کوم دی څه دی اکه اسلام نو تاسو به کتلي عزتمندو په مغرب کې داسې اسلام تاغي وی بلکې باقاعده طور باندې د مغرب والو لوی لوی خلکو بیانونه دي چې مونږ خو د اسلام مخالف نه یو او مخالف دیم نه د دغه اسلام هلته لاړ شه د عیسایانو چرچ واخله پیسو باندې او هغې نه جومات جوړ کړي هغې درته څه نه وی خیر دی چرچ دی مخکې چرچ اوس جومات شو څو پې دغسې شوي دي اوس هم کیږي هلته لاړ شه خپل مرکز جوړ که هغې درته څه نه وی هېڅ هم درته نه وی چې څه کوې هغه کوه هلته لاړ شه روجي نیسه هغې هم در سره راشي او ماښامي کې کیني در سره او یو لویه فوټوګرافي وشي چې د فلانې ملک وزیر اعظم چې و د مسلمانانو سره اظهار یکجهتي وکړه په روژه کې ورسره شریک شو او 30% یې والا اشیای خوردنوش کم کړه گویا کې د دې څیز نه هغې ته تکلیف نشته همدارنګې چې کله ستا یو اخترونو مو کوي او یو داسې مو کیوي چې د مسلمانانو د خوشحالۍ وي باقاعده طور باندې هغې راشي په اختر کې هغې خپل خلکو له دې چې څنګه موږ ورته عیدي وایو باقاعده طور تحفې مسلمانانو له ورکي وګرځي را وګرځي پې میلاو شي ورسره او اخبار کې غټ بیان راشي فلانې چې کوم دی د مسلمانانو سره په خوشحالۍ کې شریک شو دې باندې پوه شوی هېڅ قسمه هغې ته د دې نه څه ټینشن نشته هغې وی کوی دا مونږ هم دا اپریشیټ کوو مونږ هم وایو او کوی
مگر چې کله خبره د نظام مصطفی راشي، کله خبره د حضور د دین راشي، چې دا دین اسلام بطور دین او بطور نظام چې کله د دې خبره راشي نو هغې وایي نه 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 نه، نظام خلاف دی هغې. وجه دا ده چې نظام بل نه دی، نظام د مدینې منورې د جانان مبارک دی. او چې کله دغه نظام نافذ شو نو بیا دی ته پته ده چې بیا هم دا نظام چې دی نو دا بیا په واشنگټن باندې هم د اسلام جنډه اوچتوي، دا بیا په ټول یورپ هم د اسلام جنډه اوچتوي، او دا بیا د افریقې په ځنګلو کې هم د اسلام جنډه اوچتوي، او دا بیا په چاپیر چم باندې د حضور د دین خوشبویي داسې خورئ چې بیا چې کم دی د دې مقابلې ته راوتو والا څوک نه وي. نو هغې چې یریږي هغې د دکې نه یریږي چې بس د دغې به خبر هم نه کوئ او باقي عبادات کوئ، د عباداتو زموږ پروا نشته. نو عزتمندو نن سبا المیې ته وګورئ چې په ټول واټ کې په ټوله دنیا کې او بیا په دې کې 57-58 اسلامي ممالکو کې چې کوم اسلامي ممالک دي، یو ملک داسې نشته، یو صوبه داسې نشته، بلکې یو ضلع داسې نشته، بلکې ضلع خو غټه ده، یو یونین کونسل داسې نشته، یونین کونسل هم غټ دی، یو ویلیج کونسل هم داسې نشته په ټوله دنیا کې چې په هغې باندې د الله دین نافذ وي. د خبره باندې پوه نه شوی؟ یو کلی داسې نشته، یو کلی چې د الله دین په هغې باندې نافذ وي. اوس به تاسو وایئ چې دا خو ځای په ځای جوماتونه دي، صرف سرکي کې لږ تاو راتاو شه، صرف په سرکي کې کیدی شي سوونو ته رسېدلي، منځونه هم پکې خلک کوي. همدارنګې چې د حج موقع شي په لکونو خلک موږ حج کې وینو، چې د عمرو موقع وي والله یو ټیم کې حرمین نه خالی کیږي. عزتمندو دغه نه، زه د الله د دین نفاذ چې هغه دا دی چې چرته د الله حکم نافذ شي، چرته د هغې طرز معاشرت د اسلام مطابق وي او هغه د اسلام د قانون مطابق ځان لاندې ګڼي، چرته د هغې تجارت په سود باندې نه وي د هغې معیشت، بلکې هغه د الله د قانون مطابق وي. او چرته چې کوم دی څه وي، چرته هغه خپل عدالتي نظام او فیصلې هغه د لارډ میکالې نه، هغه د دې د جوړ شوو قوانینو نه، هغه د الله او د هغه د رسول د قانون مطابق وي. په ټوله دنیا کې وګرځېږئ، په ټوله دنیا کې به تاسو ته یو کلم داسې میلاو نشي. په دې وجه باندې مغرب ته چې د ټولو نه لوی خطره وه هغه د دکې نظام نه خطره وه، د دغې نظام نه چې کوم نظام خلاف هغې ودرېدل او د ختمېدو کوشش یې وکړ او هغه ختم کړه. چونکې مغرب غواړي دا ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا، هغې غواړي دا چې موږ د کوم نظام دلدار یو تاسو هم په هغې کې ځان ته منځ ته راولو. اول یې څه چل وکړو، د خلافت تصور یې ختم کړو او د خلافت په ځای باندې موږ په سرحدونو کې بند کړو، او بیا موږ ته جمهوریت مخې له راوسته، او بیا د حق سرحدونو مصنوعي محبت زموږ په زړونو کې واچو، نارې ولګېدې سب سے پہلے پاکستان. اوس موږ ته خو یو ډېره دلکشه ناره ده چې حقیقت دا دی چې د دې وطن مینه خو زموږ په رګ رګ کې ده. نو سب سے پہلے خو ټیک شوه، مګر د دغې نارې چې کوم نقصان و هغه نقصان دا شو چې د فلسطین مسلمان که تکلیف کې و نو موږ وی پروا نشته، ځکه چې زموږ سرحد چې دی موږ لا انتظار کوو، زموږ سرحد محفوظ دی. نو که فلسطین والا چې کم دی په تکلیف کې دی نو خیر دی، پروا نشته، زموږ وطن خو نه دی که نه. پوهېږئ دې باندې چې همدارنګې چې کم دی څه چلو شو، یو بل ملک د مسلمانانو ټوکړې ټوکړې شو. زموږ خلکو وی نه نه موږ چې حفاظت کوو د خپل وطن به کوو. چې خلافت و نو چې یو ځای کې به مسلمان تکلیف او درد محسوس کو، ټول مسلمانانو به وی موږ د خپل خلیفه او د خپل امیر المؤمنین په لاس بیعت کوو، د تپوس به کوو. او نن اتیا لکه مسلمانان شپږو میاشتو نه بند دي، خو موږ وی نه نه خیر دی، لږ فرق خو شته دی که نه، هغه آزاد کشمیر دی، ورپسې مقبوضه کشمیر دی، خو بیا پاکستان دی. مونږ هلته کې چې کوم دی څه چل وکړو، اسرائیلو قبضه ده په فلسطین باندې، مونږ وایو نه زموږ وطن خیر دی ټیک دی. مصنوعي محبت د سرحداتو په وجه باندې